ان دینو مخالفین طرفنا په مونږ اهل سنت او مؤمنانو مسلمانانو باندې یو دام مشهور اعتراض دی چې دا معاندین دا مخالفین وای چې اهل سنت احناف بریلیان نبی له صلوات و سلام ته مشکل کشا وای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مشکل کشا وای او مشکل کشا څوک دی دا خو باری تعالی دی او دی مخلوق ته نبی له سلام ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته مشکل کشا وای نو د دې د پارا الزامی اول نمبر جواب دادی چې تاسو مونږ ته په دې نظریه باندې مشرکان او کافران وایي چې مخلوق ته مشکل کشا وایي مشکل کشا خو الله دی دا اول نمبر حوالہ ارواح ثلاثہ د اشرف علی تانوی سے دلیکلی تم گنگو ہی جاؤ تمہارے مشکل کشائی حضرت مولانا رشید احمد ہی دعا پر موقوف ہے وہی تلڑشا گنگوہی تا گنگوہ تلڑشا ستا مشکل کشائی چی دا رشید احمد گنگوہی پا دعا باندے موقوف تا نستاسو دا پارا چی رشید احمد گنگوہی مشکل کشا دے دینا کافر دینا مشرک دینا بل سے دے کہ منگو وایو چې په صحیح معنو کې در حقیقت حضور علیہ السلام نه په مخلوق کې د چالوړ مقام نشتا هغه زمونږ د پاره مشکل کشا دی دا صفت وت الله ورکړه دی نو زمان نظریه غلطه او تاسو چې خپل کابرین ته مشکل کشا وایي نو بیا د دې سره سکوي دی ولې مشرکان نه دي چې زویم زپه مشرک او کافر او چې ستا مشر ستا د مولا بارک وای نو هغه ته بیا نه د شرک فتوا متوجي کیږي نو د کفر فتوا متوجي کیږي دغه رنګه سوک مونږ چې اهل سنت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی ډېر لوی پایا کې طاقت او قوت ورکړي که مونږ هغه ته مشکل کشا وای چې دا طاقت او دا قوت ورته الله ورکړي دی بیا ورته مشکل کشا وایو د دې باوجود هم په مشرک کېږم او کافر کېږم دا کلیات امدادیه دي د سید الطائفه حضرت امداد الله مهاجر مکی صاحب چې تاسو پیر او مرشد دي د حضرت علی سے بارک کی لیکلي دي ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے دو خود مشکل کشا اطلاق پا حضرت علی سے باندې کړی دی زچ ویما نو ماته د شرک او د کفر نسبت او چې ستاسو مشر ستاسو اکابرین وی حضرت علی سے ته وی غیر الله ته وی اوس د بارک د س نظریه ده دی بکله مشرک کې په د باندې بکله فتوا ورکوي او تحقیقی جواب